په دې دوانو آیتونو کې یو فایده غدا ده چې خباثت د یهودو هغه څه دی الحیل فی الدین په دین کې حیلې کولا او د الله نبی مونږ ته ویلي لتتبعن سنن من کان قبلکم حذو النعل بالنعل تاسې به د مخکینو سه کیړی په کیړی برابر شي تر دې چې دی ویلي حتی لو کان فیه من اتا امه علانیه لکان فی امه مثل هذا که په دغه خلکو کې یو سړی مور سې نکاح کړي یا زنا کړي په دې امت کې هم داسې بدبخته پیدا شي نو د هغې سره برابر شي په دې حیلو کې نو دې د وجې نه زموږ د امت کې هم د حیلګرو ډېرې حیلې پیدا کړي ډېرې حیلې یو ځای کې اوبه ولاړې دي اوبه نو د اودس دپاره دا ګنده اوبه څنګه پاکوي حیلې ورته دا جوړه کړې وایي داسې لښتې به ورته وکړي بل ته جوړ کړي نو چې روانې شو ایسته پاکې شوې لکه خوند رنګ بي چې ناولې څنګه یې پاکې دا حیله ده دارنګې منځونه کې دې پرېښوستل وایي قضایي عمري وکړه روژه کې بس 20 کالو منځونه به د تمام شي دارنګې که ښځې له طلاق ورکړه درې نو څه وکړه یا خو ایسته کلمه د کفر ویوه نو بېرته چې ورسره نکاح کې نکاح دې زر کېږي او یا دا هیله ده چې بس حلاله وکړه یو 2-3 شپولې چاله ورکړه زکات کې هیله څنګه کړې چې زکات ټیم راغی مثلا روژه کې ورکې اوس په تا باندې 15 لکه زکات کې نو دا پیسې دې راواخله د دې زکات د ورځو نه یو 2 ورځې مخکې خپلې ښځې ته هدیه کړه نو چې هدیه دې کړې په تا باندې خو زکات نشته بیا چې یو 15 ورځې تېرې شوې بیا ته یې واخله ځکه چې په هدیه کې بیا ته دوی وایي رجوع هم جایز ده او د الله نبي وایي هدیه کې رجوع جایز نه ده نو زکات نه هم خلاص شوی ما څه خو پیسې نشته ایسته یې ښځې ته هدیه کړه او بیا ته یې بیا واخله نو په هر څیز کې حیله کړې د روژو او د منځونو اسقاط یوه حیله ده یو سړي باندې روژې پاتې دي د منځونو خو اړو له دغه شته دی نه فدیه لکه مونځ به مسلمان پرېږدي نه نو خو روژې پې پاتې دي مثلا ډېره کفاره پې کېږي فدیه نو دوی څه کوي 1000 روپۍ یا 1500 راوالي او په یو دغه کې کېږي او قرآن هم یو 10 کسان کېنئ نو ایوه ته وروبخي بیا یې هغه بله بل ته وروبخي بیا یې هغه بل ته نو 1000 روپۍ دي خو 10 کسانو چې وبخلې نو څو ته جوړې شوې 10,000 وایي زه د 10,000 روپو ثواب او د ده غاړه خلاصه شو دې ته وایي حیله د اسقاط د امیانو ته اسقاط وایي اسقاط معنا خوسا کار دی اسقاط دی معنا ساقطول دغه ذمې دا هیله د 10 وجو نه غلطه د 10 وجو نه ځکه چې زموږ د نبي علیه السلام او صحابهو نه دا نقل نه ده بله دا ده چې دا قسمه کار کله د ځان دپاره په ژوند کې ته کې مثلا ستا په یو سړي باندې 10,000 روپۍ دي او هغه سړی 10 کسان کېنئ اخره کې تا کېنئ 11 او دا 1000 روپۍ دی له اولني له ورکړي چې هغه ته یې وبخه هغې دې بل ته وبخي هغې 10 کسان یې وبخي اخره کې ته چې دا 10,000 دی واله نو ته 10,000 باندې قبلې وایي نه دا خو هغه یو لوډ دی هلکه 10 کس وبخه کنه وایي نه دا زما په حق کې نه زیاتېږي او د الله په حق کې زیاتېږي نو ګوره څومره زیاتې کې خپله یو 10,000 ته 1000 وي او د الله سره چل کې 1000 روپۍ کېږي 10,000 دې جوړې دې ته وایي حیله یا مولا صاحب ته ویو چې اختر کې یا روجمه کې سله چنده کې یو سلګون به یو کس واچي او ور سړی دې داسې لاس وروړي یو ته بخي بل ته دا ټول مقتدیان چې وبخي نو دې نه به څونه شی جوړ شي وایي نه که نه خو همغه یو لوډ دی وایي نو ستا په حق کې نه زیاتېږي او د الله په حق کې زیاتې د حیلي امام بخاري رحمه الله په بابي کتاب لګولی کتاب الحیل
او سخر دی کړي چې زمونږ دین د حیلو دین نه دی لیلها کنهارها صفا دین صفا کله یو سړی یو حیله کوي په دې غرض چې د حرامو نه ځان ساتي یا یو توریه کوي نو جدا صورت دی چې د حرام سیز نه به سړی ځان ساتي نور زمونږ دین کې هغه حیلې نشته چې حلال حرام سیز په حلال کې نه داسې بنه کې ځان بساتي صفا دین به عمل کې چون چې راز زمونږ دین کې نشته دا بیزی حیلې پکې نشته الله واضح دین را لېږلی او ډېر ښایسته نو د یهودو صفت دا چې په دین کې بې حیلې کولې الله وایي ګوره ستاسې مشرانو په دین کې حیلې کړي دي الله یې شکلونه بدل کړي د بیزوګانو شکل دی الله جوړ کړه نو څوک هم چې په دین کې داسې حیلې کوي د الله دین بدلی الله پاکو صدقه سي چل کوي نو الله دوی له یو عبرتناکه سزا ورکړه او موجوده د دې امت دپاره یو وعظ او نصیحت شو